باندې د ایمان څه مقصد ده؟ هغه مختصر وضاحت دا ده چې درې مرحلې دي. په هغه درو مرحلو باندې ایمان یو خدا دا چې کله څوک مړ شي که نه نو دا بیا د عالم برزخ او قبر ته لاړ شي. دا ځان ته مستقل عالم ده او دا د آخرت د منازلو نه اول منزل ده. حدیث مبارک کې عمر چې دغه قبر یا خو د جنت د بغچونه او بغچا ده یا د جهنم د کندونه یو کنده ده او دغه قبر دا د آخرت د منزلونو اول منزل ده. نو ته څومره خلک چې د آدم علیه السلام نه ونیسه تر قیامته دا مړیږي چې په کوم صورت او په طریقې باندې دا وفات کیږي، که په سمندر کې ډوب شي یا په اور کې وسیږي یا څه وشي، خدا ټول عالم برزخ ته لاړ شي. نو د مرګ نه بعد چې کومه زندگی ده تر قیامته دا د برزخ زندگی ده، دا برزخی زندگی ده. د دې زندګۍ خوشی د دې دنیا د خوشی نه هم زیات دي او تکلیفونه عذابونه دای هم د دې دنیا نه زیات دي. تاسو ته د عذاب قبر متعلق ډیر احادیث تیر دي چې ځنه خلکو ته به د خپل عملونو مطابق پاغي کې داسې چې څومره نظر لګي دومره به الله تعالی توصیه کی او بیا مختلف قسم ته د نعمتونو او د راحتونو تذکرہ ده. او بعضی خلکو باندې به قبر داسې هغه اټول شي چې دا انسان چې کومې د پښتې دي که نه دا به خپل منځ کې داسې ویل شي، داسې مقصد دا دومره سخت هغه د تنګۍ او تکلیف داسې وشي. نو مقصد دا ده چې د قبر زندگی یا د برزخ زندگی دا یو خپل ډیره لویه زندگی ده. دا چې څومره خلک اوس وفات شوي دي د آدم علیه السلام نه ونیسه تر نن رسې یا تر قیامت، دا ټول د برزخ په زندگی کې وخت لري. دا ځان ته یو عالم ده، دا ځان ته یو زندگی ده. په دې باندې خپل حدیث موجود دي، د قرآن مجید آیتونه موجود دي. دا ځان ته یو سلسله ده چې تاسو ته کوم په حدیثو کې علما کرام ذکر کوي چې یو کس باندې به چې هغه په قبر کې اتی ولاس یعنی لاس کم سل اجدها هغه مسلطي او که یو چې ته دومره زهریلای کې چې ته یو ټک ویر کی دا بار دنیا باندې نو پغې باندې بیڅ د شنکا او سبزا دا باندې کیږي. نو ګوره دا ټول مراحل دي کوم ځای دي؟ دا د عالم برزخ دي. انسان یا جنت ته دوزخ ته نه لاړ، دا برزخی زندګۍ کې ده. نو د مرګ نه بعد چې کومه زندگی ده تر قیامته دې ته د قبر زندگی ویل شي، ځکه چې عموما د قبر احوالی او یادې د برزخ زندگی ویل شي. او دا زندگی داسې ده چې یا خو ډیره که انسان نیک وي نو ډیره د راحتونو او د خوشحالۍ او د یعنی د جنت د بغچونو او بغچای، او یا وو انتهایی تکلیف دهی د جهنم د کندونه یو کنده وي. د دې دنیا نه هغه اذیتونه هغه تکلیفونه او ادب هر څه زیات دي. الله تعالی جل جلاله د دې موږ د مرګ نه بعد چې کومه زندگی ده د ښایسته کی. دویم مرحله بیا د حشر نشر ده، د حساب کتاب ده چې لکه موږ څرنګه د دې خبرې دا حقیقت منو
چې موږ ټول ته مرګ ګرځون کړه حقیقت ته هیڅوک انکار نه کوي دینه امدرنګ ته لکه د مشتاسو د پاره یو وخت د مرګ د پاره مقرر ده درنګ ته د کل کائنات چې الله تعالی جوړ کړه ده د دې د پاره هم یو وخت مقرر ده دا به هم یو وظیفه نه کیږي کل شیء هالک الا وجه د هر شی چې کوم دي دا هلاکیدون کی دي د هر څه شی دا فنا کیدون کی دي نو دا هم دی مجا ایمان دا چې د کائنات چې کوم دا د دې هم د ختم کېدلو د درهم برهم کېدلو د چې څومره د غرونه دي دا به د ملوچو غونته ختم شي وړاو بشي او دا چې څومره سیاري دي دا خپل منځ کې یو لویه زلزلہ ورسي دا هم یا ټوله منو ان زلزلة الساعة شيء عظيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت دا ټول د قرآن مجید هغه واضح آیاتونه باندې چې دا ټول عالم بس شي دا به تباہ برباد دا به ختم شي نو لکه څنګه د انسان د پر تبعی مرګ وخت ته امدرنګ ته د کائنات د پر د ختم کېدل هم یو وخت ته چې کله دغه وخت راشي هغه وخت الله تعالی جل جلاله ته پته ده چې قیامت وکړي نو قیامت چې کله قایم شي نو دغه چې کوم دغه نقشې دي دا ټول درهم برهم شي الله تعالی جل جلاله په بیا بل هموار میدان باندې قیامت قایم کی نو دویمه مرحله دا بیا دی قیامت ته د حشر نشر ده د حساب کتاب ده یوم الجزاء یوم الحساب یوم القیامه دا ټول یو تعبیر ده یو حقیقت مختلف تعبیرونه دي دا چې د څومره شفاعت په حدیثو کې تذکرہ ورسي یا په قرآن مجید کې ورسي یا د حساب کتاب ورسي میزان آخرت ورسي یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر بیان ورسي او چې د څومره خلک به د خپل اعمالو مطابق دا په خیلو کې ډوبي دا ټول دا کوم ریز سره متعلق دي دا د قیامت او د حشر نشر دا یو بل عالم دا بیزان ته دا خپل 50,000 کاله ده دا څومره ده دا 50,000 کاله ده نو ګوره دا یو د موږ چې کله انسان داسې ناشنا ده عجیبه نفسیات لري چې د ته وایي چې د قیامت یو وارث ده نو ته د شای مختصر غونته لاګي چې دا چې یو مختصر غونې ساعت ده ګوره اوس راسي تاسو دا سوچ وکړئ چې اوس نن وخت راسي د آدم علی السلام نه د هغه وخت دور نه ونیسه نن وخت راسي 60,000 کال نه دي تیریا څومره نه دي تیر 60,000 کال نه دي تیریا 20,000 کال نه دي تیریا اوس راسي دینه کم وخت تیر ده اوس خو څومره مجھے چلوه زمانہ تیره ده مخته دغه خپل پرېږ ده موږ د خپل ژوندۍ کې 80 کاله 40 کاله 100 کاله دې ته دومره لوی شایو چې گویا کې که غم ده خو دغه ده د دې ژوندۍ غم ده که خوشحالي ده خو دا خوشحالي ده او که کامیابی ده خو حقیقي کامیابی ده موږ ټول صلاحیتونه په دې باندې صرف کوو یعنی دې ته دومره ترجیح دیتا دومره اهمیت او دیتا دومره حیثیت ورکو چې گویا کې زندگی کدا خو بس دا زندگی ده بس بل زندگی څه اهم نشته دومره او دا څومره دورانی اټوله د شعور زندگی چې کومه ده یو خو د مشمتوب زندگی خو پته نه لګي د شعور زندگی اټوله 40 کاله نه سره 40 سال نه مشته د زندگی معراج جوړ ده او چې کومه حقيقي زندگی ده اوس بل طرف ته به د قیامت چې کومه وارث دا یو عالم ده هغه څه ده یو عالم ده 50,000 کال ده نو تم د زاله کوا نو 50,000 کال دا مشته شیطان دا شکی لکه بس وارث به تیر شنو لکه گویا کې هغه خود سي مختصر غونډه دورانیه ده بالکل داسې ده داسې خوش قسمت خلک شته چې کوم نیک خلک الله تعالی جل جلاله دی هغه اخرت خسته کړي نو هغه ته به داسې تیر شي لکه د سبعی دوره کو ته نفل شي سنت چې کسي داسې بل تعالی دا یو تعبیر ده د کمال درجه سکون خوشاله عزتونو چې هغه د خوشاله شپه لاندې د خوشاله ساعتونه لاندې نو دا به داسې الله تعالی په خوشاله پتی دی داسې په عزتونو به داسې په تختونو بناستي داسې
په عزتونو کې. نو دا دویم عالم ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا یا نور چې کوم د شفاعتونو سلسله دغه بدزو کی د کې د آدم علیه السلام نه ونیسا تر قیامت تر څومره انسانیت ته دا په یو میدان لکه ګوره په دې دزو کې خدا سیدا چې په دې دنیا کې اوس 1 ارب مثال 3 ارب 4 ارب دنیا خلق وسی دا حدود کې شته خو د سل کله مخ کې خلق نشته سل کله بعد خلق نشته په دزو کې دا یو ځان ته یو جتا ده بدا تیری دا یو قافله ده. نو د قیامت کې به دا ټول قافلې وځي د جمع دا ټول عالم په ځای باندې. نو عرض ده چې دویمه مرحله بیا د حساب کتاب ده چې هغه ته یوم القیامت یې یوم الدین یې او یوم الحساب یې د جزا او د سزا ریزته باغې کې به نتیجې وځي دغه شی. نو دا د قیامت ریز ده. دا دویمه مرحله ده. الله تعالی جل جلاله د موږ دغه مرحله هم بهتره کی او ډیره په سکون او په خوشاله په عزتونو کی. دریمه مرحله هغه اخیری ټیکانی دي. هغه څه ده؟ اخیری ټیکانه ده. هغه د جنت او د دوزخ ده. هغه د جنت او هغه حتمی ځایونه دي. جنت او دوزخ دا د قبر نه ده. د قبر نه د حشر سختۍ هم زیات دي. د حشر شرمندګۍ هم زیات دي. عذابونه هم زیات دي او وین راحتونه خوشاله عزتونه هم زیات دي. ځکه یو تاسو سورې یاسین کې دا آیات تلاوت کړئ نه پاغي کې الله تعالی جل جلاله فرمایي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. چې کله د حشر سختۍ دا وګوري کنه او هغه یو ډیر هولناک منظر وګوري نو دوب یې چې د موږ د خپل خوبونو ځای نه چچک نو ګوره چې کله د قبر هغه سخت ژوندۍ ته د خوب نه تعبیر کوي نو دا دینه شدید تعبیر او ډیر سخت تعبیر د قیامت د سختیو چې هغه چې د قبر دومره سختیو ته چې د خوب نه چاچک د خپل د مرقد د خوب د ځای نه موږ چاچک کړي نو ګوره بیا د حشر دا سخت. خو بیا د جنت او دوزخ چې کوم لکه اوس د جنت چې کومې خوشی دي هغه بیا د حشر د خوشیو نه د هر شي نه زیات دي او بیا د جهنم سختۍ بیا د حشر نه زیات دي. هغه بیا درجه په درجه نور مخته سخت او یا درجه په درجه نور مخته ډیر د راحت او د سکون ولله. نو جهنم دا بیا اخیری ټیکانه ده. جهنم کې راحت نوم نشته هغه کې د سکون نما نشته هغه کې د انسان مسلسل پازیتونو کې او په تکلیفونو کې. دنیا خدا سي دا کنه چې سړي باندې لکونو تکلیفونه راشي کنه زیاتونه راشي تکلیفونه راشي مسالې راشي فتنو کې راشي خو بیا یو لګ داسې خبرې چې هغه کې هغه پر راحتي سکون باندې شي آرام وکي څو کې خلک څوک دلجویي وکي څوک څوک وشي. نو دنیا داسې دا چې د دې نه خو غم هغه داسې وي چې پورا مستقل ده نه خوشالي مستقله ده بس د عریضي غونې شي نه دي. نو د جهنم چې کوم ده د دې تکلیفونه یا عذابونه په دې کې لکه نرمه څه تصور نشته په دې کې دی وقفه تصور نشته امدرنګ ته د جنت چې کوم ده بیا داسې د سکون ځای ده داسې د خوشاله ځای ده داسې د راحتونو ځای ده چې هغه کې نه یو داسې د پریشانۍ خبره نشته یو د تکلیف خبره نشته. ګوره د دنیا خوشالۍ کنه اسړي به یو بچای او ډیر قدرمن وي یا هغه ته وده کوي کنه ته خوشحال وي هغه ولې د ژوندۍ یو سوچ خوب وي چې را دته بزکله د خوشاله مقابر سي خو چې کله هغه راشي باغې کې دا یو ډیر شوین ته خوشحالي مجموعي لري سره. خو تاسو به کتلی تقریبا داسې سل شیونه داسې چې هغې ته دا پریشان چې دا به څنګه شي مېلمانه و په ځای شي که نه شي په ځای هر چا پسې منډې تر وایي یو قسم ته ډېر بوج په دماغ باندې دا د هرې د زندګۍ ټولې خوشحالۍ دغسې
هر خوشاله سره لکه د ګل سره زغی لګیدلی کنه خوشاله سره د شونه لګیدلی مته دنیا دا دغه سي کله دنیا کې سړی د جنت تصور کوي کنه بس دا ډیر غلط تصور کوي د دنیا دا دغه شانتي د دې وضع داسې ده دا جوړه داسې ده د کی کچ د جهان بادشاہي کی کنه د جهان بادشاہ دغه ټول خواهشات نه پوره کی ضرورتونه پوره کی یو ضرورتونه فقیر پوره کی بس دا دنیا دا دغه د دنیا جوابونه الله تعالی شای جوړ کړل البته جنت داسې ده چې هغه کې فيها ما تشتهي الانفس چې څه زړه غواړي هغه شته هغه کې دا بیخي نشته چې یاره تا ته تکلیف ده تا ته ټینشن ده تا ته څه خدشه ده تا ته څه خوف ده حزن ده دا هیڅ نشته یا څه ملامت ده د دنیا بس یو داسې شی نشته چې بغیر کې تا ته پریشانی هر نعمت شته هر سکون شته هر تعیش شته هر راحت شته هر خوشحالی شته حقیقی زندگی هغه زندگی ده اللهم لا عیش الا عیش الاخره زندگی خود آخرت زندگی ده ابدی زندگی خود آخرت زندگی ده حقیقی زندگی خود آخرت زندگی ده نو په آخرت باندې د ایمان دا مقصدی چې موږ تاسو الحمدلله په دې باندې ایمان ده چې دا په دې دنیا کې دا خلک منډه ترړه وایي لاغوندې خیر اعمال کوي او د خپل ځان د آخرت د پرستړه کوي دا د دې واجب نه کوي چې موږ یو دنیا بل منو چې یو بل عالم دا د مرګ نه بعد عالم برزخ ته بیا غینه بس د قیامت ته بیا غي پسې بیا جنت او دوزخ ته نو په دغه شینو باندې ایمان ده محترمو دا د شیطان او د نفس شیطان دغه کولی د نفس دا مشمان او انت دا شیطان خطا کوي شیطان خطا کوي شیطان لکه څنګه دا خلکی کنه چې سحر پکړه پچا باندې چا باندې څه کړه سحر کړه فسحروا اعین الناس د خلکو پسترګو سحر وکړو ویره سیوه ته لاګي منګور اته څه لاګي منګور لاګي نو د سحر کې د شي حقیقت سره نه پټي هغه وی یو شای خطا ته څه لاګي بل شای نه مختکی نو د دنیا هم داسې د دا سحر ده د چی ده دې چمک دمک د دې د عارضی د شیونه دا موږ باندې داسې د موږ په زړونو باندې پټه او پردي ولګي چې خپل حقیقت ورنه پټ کی چې ته حیثیت څه ده د ته حقیقت څه ده او دنیا ته یې څومره د دې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې دا متاع الغرور ده دوکه کوي سره بس دوکاش سره انما الحیات الدنیا لعب ولهو دا یو تماشا غونډه ده بس دې نه زیات حیثیت نشته نو محترمو د دومره به حقیقت شای او دومره مختصر دورانیانه دومره عظیم شای چې جوړ ده دنیا کې د ظاهري ډول ډول داسې ده چې د دې دا موږ متاثر کی دا یو نقد شاید نقدیت موږ متاثر کی هغه اصلیت حقیقت هغه لږ ورسته خو ډیر عظیم دا موږ نه بچشي دا موږ نه بهیر شي او د کې ډیر زیات کردار شیطان کوي شیطان مشته هر وخت دا مخته خسته کوي وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان نور واس نشته چې ما ته د لاس نه ونیسي چې دا کار وکړه البته شیطان دا واسطه چې یو بد شاید ماته خسته کی چاته غلا خسته کړي چاته قتل خسته کړه یو سړی چې قتل کوي کنه اغه یې چې دنه د ټیم کې مو پر شکر بل نشته بس دا دنه بل ستانه خبره اجازه زوک چې کوم خلک غلا کوي هغه ټاټونو نه آسان او مزین کار دغای چې کوم کس کومه گناه کوي هغه ته خسته کړي بس کله کله ګونې دي جذباتو دی واجب دي انسان جذباتي شي جذبات دی واجب نه کله کله خلک مستقل په ګناهونو کې لګیدلې هغه ته خسته الکه کړي یو کس ته به غالبا دی غیبت ونه سخته ګناه شدیده ګناه چې څومره سخت وعیدات پر غلي هغه ته به دومره هلکه پلکه کړي چې هغه سره هیڅ شان دي هیڅ حیثیت نشته نو ګوره دا دي چاته به دروغ آسان کړي نو دا د شیطان گیم دا او شیطان خطا کول وی چې وزین لهم الشیطان اعمالهم بد اعمال خسته کړي درنګ ته دغه دنیا نه د شیطان مجد داسي کړه چې د موږ آخرت ته توجه نه کوي سره چې دوی توجه نشي ځکه چې کله توجه شو نو دا خو به د آخرت تیاری شروع کیده سره
بیا خو د ما بازار او د ما دکان خو بندي شیطان خو دغه دکان د چې د سړی په دې دنیا کې پریشان وي په قبر کې پریشان وي په قیامت کې پریشان وي او په آخرت کې هغه چې کله د جنت او د دوزخ فیصله کیږي دا په دوزخ کې بوزي بس هغه دا خواهش ده ان الشیطان لکم عدو مبین شیطان د تاسو صریح دشمن ده دا مشت الله تعالی دا مشت څوک یې الله تعالی نو محترمو چې د کوم چا په آخرت ایمان وي د کوم چا د آخرت فکر وي چا سره د غزن هغه یو ذمہ دار سړی هغه یو ذمہ دار شخصیتي هغه د خپل وخت ضایع کوي نه فضولیاتو کې او په لغویاتو چټول عمر سره انسان دا کله کله لکه ځنه شي نه داسي چې هغه خو د خوشطبع او د تفریح سامانی هغه نه خو شریعت د داسي حوصله افزا د صحتمند تفریح او خپل حوصله افزایی کوي خو کله کله داسي چې تاسو ډیرو خلکو ژوندۍ کس هغه ډیر په فضولیاتو په لغویاتو کې تریږي به معنا به مقصد ژوندۍ د آخرت فکر په آخرت باندې ایمان چې کله مضبوطی دا داسې ژوندۍ نه تاسو تی بیا د دې عقیده اثر دی چې د سړی ډیر ذمہ داری او دا د خپل د وخت قدردانی د ته پته ده چې دا وخت چې ما سره ده دا د آخرت د تیاری لپاره ده او توشی جمع کولو لپاره ده دا په دې کې بیا داسې وخت نه تیری چې کوم چا په آخرت باندې ایمانی دغه سړی ارزي حق ته چې چا څه حق کی هرزي حق ته خپل حق رسي یعنی چې د چا څه حق وي د کوشش دی چې ما باندې چا حق پاتې نشي د خپل حقوق نه زیات د بل حقوق بره کې حساسي چې ما باندې چا حق پاتې نشي د حقوق العباد د الله د بندگانو حق ته پاتې نشي چې په آخرت کې لنډو بلې مشکل کې بغیرو کوشش کوي چې را په دې دنیا کې هر څه ختم وي بس خبره صفائی شي وي د ما باندې چا حق نه پاتې داسې نه چې د قیامت کې نیک عملونه می کوم کړي وي د خلکو په حقونو کې لاړ شرنه نو هغه د خپل حق چې ما په چا باندې څه حق ته هغه نه ډیر حساس شي ډیر فکرمند دی خبره کې چې ما باندې د چا حق ته ما باندې د چا حق ته نو د قیامت د آخرت فکر او د عقیده اثر د څومره مضبوطی دا به اثري چې کوم چا په آخرت باندې ایمانی دغه سره په حاجتمنو باندې په کندو شزو باندې بیوا بیوسا بکسا په داسې خلکو سره ډیر همدردی کوونکا ډیر هغه سره رحم او شفقت مهرباني کوونکا زکه ته پاته چې په دې باندې د آخرت جوړي چې جوړي د ته پاته ده چې دا عالم دا ډیر غټ او زین ته کمزوره او د دې پکیجونه دا څه دي دا دینه फायदा خوستل پکار دي دینه फायदा خوستل پکار دي نو دې دی واجنه چې کوم خلک داسي اغا داسي موکي چې عملونه مختصری غټي ډيري د مور پلور قدر خدمت کول دي رمضان سعادتونه حاصلول دي او درنګ ته په د چکم بکسب وسه خلک یا غسر منډه مدد کول وي نو خلکو ته پته چې دی باندې الله تعالی ډیر ورکي الله تعالی ډیر زیات مفیکی په دې باندې نغه دغه شینه کوي هغه د ژوندۍ حصای هغه د ژوندۍ حصای چې کوم چا په آخرت باندې ایمانی مضبوط نو هغه سره ریاکار نه اصل څه نه ریاکار نه ویلي د ته پته ده چې ما ته دومره لوی سفر پروت ده او زه د خپل چې د ځلاغونه اعمال میکړي دا زه پر ریاکارۍ باندې دا زه په دې باندې ځای او زه د دې په پروا کې چې د خلک بداسي د خلکو نه مړ نشو او خلک څه نه خلک راوختي خبرې کې خلکو پسې نو حلال کې ته د الله دې پروا کې قدردان ذات ته شکور ذات ته غای ډیر په مینی قبلې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په خلوص او په اخلاص او خالص دی الله دې پر هغه یو مد صدقای چې کړی وي لږه غونډه صدقای چې کړی وي هغه ورسته خلکو دی احد برابر هغه نه دی الله په زیاته قبول ده هغه لوی قدر دی ویلي هغه چې کوم خلوص سره چې کوم درد سره چې هغه کار کولو هغه دی هغه اټول قدر او دی هغه وزن والله تعالی جل جلاله اعمال غنینا الله تعالی جل جلاله اعمال تلی چې دې کې اخلاص د څومره ده دې کې للهیت څومره ده د الله رضا څومره ده په دې کې د مخلوق دی پرګي ما دې پر اختا ده د ظاهري ډنچو الله ته ډیر قدر نشته دنیوي फायदा به هیڅ نه څه خود الله په نسبت باندې دغه څه قدر نشته آسماني چې کوم فیصله وي دغه نتایج بغي نه
نو محترم چې کوم خلق په آخرت ایمانی هغه بیا دغه اعمال خلیصي، هغه خپل اعمال خپل رب سره هغه معاملای خپل رب سره د ترتیبي هغه چې مان خپل رب خوشحالي او مان خپل رب د عمل قبول کی، بس خپل عمل وکي بیا خپل عمل پرې الله تعالی ته درخواست کوي چې الله بس دا و دا می واسو بس دا قبول کړو چې څنګه ټوټه پټه دا او کوټه دا چې څه دا به دومره می واسطه دغه می وکړو بس به الله تعالی کریم دې قبلې او چې ډیر شی وکي کنه خو بیا ورسته باندې فخر کوي بیا الله تعالی ته پروانه یې غشین نو دې واجی نه هغه ریا نه کی. نو محترمو دا چکر د غفلت زندگی او دا د ریا او د نمود او د معیش زندگی او بیا دې کې دا پته ولګي د آخرت فکر کې ډیره کمزوري ده، ډیر بس هغه صرف یو عقیده خوشته ده، خو عقیده دومره په ګردو کې پټه ده او دومره د دنیا په شیانو کې هغه نه لاړه ده چې د هغې چې کوم اثرات دي په عملي زندګۍ کې نشته، عملي زندګۍ کې نشته. نو عملي زندګۍ باندې چې عقیده کله پخای نو صرف په دې باندې نه چې یاره زه یې منه، په د منلو باندې بیا اثرات نه وي چې منی هم او بیا احساس او بیا فکر هم وي مضبوطه وي دا خبره عقیده دا خبره په دماغ باندې سپرای نو هغه نه بعد بیا د انسان په عملي زندګۍ کې ډیر واضح انقلاب ورځي. دا عقیده داسې ده چې دا به ته بیا په قرار پرې نه ږدي، دا عقیده به سره په قرار باندې نه پرېږدي، بیا به تکو دوی د خیر چارې به سړي نه کېږي، بیا به سره د خیر چارو کې منډې وایي چې آخرت ته چې څه وکوي ته بس. الله تعالی جل جلاله د مشته په دغه مختصر وخت کې چې دا دارالعمل دا د عمل کولو ځای ده، د مرګ نه بعد بیا د مرګ ځایونه بیا د عمل موقع نشته. الله تعالی د مشته په دې کې د خپل د رضا اعمال نصیب کړي. الله تعالی جل جلاله د مشته داسې اعمال نصیب کړي چې د موږ قبر د موږ حشر او د مشته الله تعالی جنت نصیب کړي. دا ټول مرحلې موږ الله تعالی جل جلاله مشته آسان کړي. ګوره الله تعالی جل جلاله هغه ذات ته چې هغه په مخ کې مشکل سره شتانه یو مشکل نشته، هغه مخ ته کچې ته مشکلات دي دا انسان ته دي، الله تعالی ته څه مشکل نشته. الله تعالی جل جلاله چې تا ته د آخرت ول اعمال سنئی الله تعالی سنئی، الله تعالی د مشته د آخرت فکر هم نصیب کی او الله تعالی د مشته د خیر اعمال هغه د موږ مزاج او طبيعت جوړ کی. صلی الله